کم دغه آفیسر دغه کار کړی دی په دې کې ورسره 100% دغه جنکې ملوثې دي چې څومره کیسونه راغلي د فحاشۍ دغه جنکې ټولې د تعلیم والا جنکې دي. زه تاسو ټولو ته دا پیغام در کوم چې په خپله خور لور باندې سبق وې چې هغې سره دې رور نه وي بالکل چې په سبق ونه وي چې پلار ورسره نه چې بالکل په سبق ونه وي. اسلامیه یونیورسټي او بهاولپور یو نوې واقعه مخې له راغلې ده کم چې د یو چیف سیکورټي افسر دی د هغه د موبایل نه 5500 ویډیوګانې راوتې دي او د دغه گاډي نه چرس آیس او جنسي ټیبلټس دا برآمد شوي دي. دا څنګه برآمد شو او ولې دا واقعه مخې له راغله؟ دغه چې کم دی د سره یو جینۍ په دغه ګاډي کې وه او څه نازیبه حرکتونه به یې کړي مخکې چوکۍ راغلې ده او چې چوکۍ راغلې ده دغه چوکۍ ولا ریسار کړي دي یا څه اشاره یا دا پې پوه شوي دي نو د ګاډی واپس تو کړی دی او په بله لار وتې دي. نو چې کله په لار وتې دی نو پولیس والا پې شک راغلی نو پولیس په دې پسې شوي دي او د دې پیچه یې کوله نو چې کله یې بیا راونیغو نو دنه پوښتنه وشوه چې ته څوک یې نو دی ورته وایي چې زه د اسلامیه یونیورسټي بهاولپور CO چیف یما یعنی د سیکورټي افیسر چیف یما. نو چې کله بیا د ده تلاشي واخیستل شوه نو 5500 ویډیوګانې آیس چرس او جنسي ټیبلټس د ده نه برآمد شو. دا د ده سره څه کوي او ده دا انکشاف کړی دی چې کله یو جینۍ مطلب پیل کیږي نو هغه ته مونږ دا ووایو چې ته مونږ جنسي خواهشات پوره که نو مونږ به تا پاس کړو یا د چا په ګریډ کې مسله وي نو مونږ ورته ګریډ زیاتو خو په دې طریقې سره د چا د نمبرو مسله وي نو مونږ ورته نمبرې زیاتو خو د دې طریقې سره. دا زمونږ د ستاسو د یونیورسټو حال دی. د دې باوجود به بیا څوک خپله خور لور یونیورسټۍ له ورکي هاسټل له به ورکي. زه تاسو ټولو ته دا پیغام در کوم چې په خپله خور لور باندې سبق وې چې هغې سره دې رور نه وي بالکل چې په سبق ونه وي چې پلار ورسره نه چې بالکل په سبق ونه وي ځکه چې زمونږ په ملک پاکستان کې داسې یونیورسټي اړوشته دی نه چې هغه صرف فیمیل وي چې د هغې په ټوله یونیورسټۍ کې هلکان نه وي خو د هغې چې کم ټیچر دی هغه سړی دی که نه د هغې چې کم افسر دی هغه سړی دی که نه هغې چې کم پروفیسر دی هغه سړی دی که نه او چې څومره کیسونه راوتي دي د دغه جنکو سره یا یې افسر وي یا یې دغه ټیچر وي یا یې پروفیسر وي د دې نه راوځي. زه وایم چې داسې یونیورسټي دې تیارې شي چې هغې کې افسر هم ښځه وي پروفیسر هم ښځه وي او دغه شانتې چې ټیچر هم ښځه وي چې په دې کې د سړو مداخلت بالکل نه وي او داسې یونیورسټي په پاکستان کې ناممکنه ده. نو د دې نه بیا ښه خبره دا ده چې بالکل په ښځو تعلیم مه کوه. دومره تعلیم پې وکړه چې هغه صرف لسمه پورې سرکاري سکولونه دی چې په هغې کې صرف فیمیل وي په هغې کې د سړي مداخلت نه وي او چې تاسو بیا په ښځه باندې تعلیم هم کوئ په لور و خور باندې تعلیم هم کوئ یونیورسټۍ ته هم لیږئ نو ظالمانو بې غیرتو بې ضمیرو نو ویې لیږه خو زه ورسره او راځه ورسره بیا یې ته هاسټل کې پرېږدې هاسټل کې ته بیا پوښتنه کړې ده د دې شپه څنګه وي دې د هاسټل نه بار وځي څه ټیم راځي څه ټیم وځي چې څومره کیسونه راغلي د فحاشۍ دغه جنکې ټولې د تعلیم والا جنکې دي. ملک کې چې څومره زناکارې ښځې دي دا درته زه په 100% ګارنټۍ سره یم چې دغه ټولې د یونیورسټو والا د دغه تعلیمونو جنکې دي. که په دغه لارو کې کم کیسونه راغلي د تعلیمو والا جنکې دي دا چې پوښتنه پسې وکړي چې دا په فلانۍ یونیورسټۍ کې ده دا په فلانۍ یونیورسټۍ کې ده نو د دې نه ښه خبره ده چې بالکل د یونیورسټو نه بایکاټ وکړي ځکه چې ته ورسره تللی نه شې یونیورسټۍ پورې بوتلی نه شې واپس یې راغوستی نه شې. دا هاسټلې بالکل ناروا ده د ښځې دپاره. هاسټل ښځه به د خپل کور نه څنګه به پردي ځای کې شپه کوي دا ته څه پته لګي چې دغه شپه د ښځو سره ده د جنکو سره ده که د هلکانو سره ده. نو د دې نه زه ورته ناخبره نو چې زه ورته ته ناخبره نو بیا پکې داسې کیسونه راځي هغه د خپلو نمبرو دپاره بیا داسې کارونه کوي هغه د خپلو نمبره د خپل ګریډ دپاره بیا دا کارونه کوي
نو چې کم دغه آفس سره دغه کار کړی دی په دې کې ورسره 100% دغه جینکې ملوث دي. څوک هم چاته لاس نشي اچولی تر هغه پورې چې د هغه ورسره واسطه نه وي، د هغه ورسره مشوره نه وي، چې هغه ورسره جوړ نه وي. چې کله ورسره هغه جوړ وي نو هغه بالکل بیا هغه سره جنسي تشدد کولی شي، هغه سره بیا زنا کوي، ولې چې د هغه ورسره جوړ دی په دغه خبره کې. او چې کله ورسره جوړ نه وي نو بیا تاله څوک ګوتې نشي دروړی. ته بیا که تاله څوک ګوتې درم وړي ته رپورټ وکړه، تاڼه شته، پولیس شته، رور شته، مور شته، پلار شته، نور غیرتي خلک شته دی، هغې ته ورشه ورته ما سره دا کار وشو نو ستا بدل به دې واخیستلی شي. نو زه تاسو ته اخره کې دغه پیغام در کوم که یونیورسټي داسې وي چې دې لور خور پکې داخله کې او بیا پوښتنه نه کړي او هاسټل کې پرته وي نو بالکل یې چې داسې ونه